ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې تاسو چې کومه نن جلسه وشوه او تاسو کوم حکومت ټارګټ کو یا وزیر اعلی صاحب په خپل سپیچ کې د امیر مقام کومه خبره وکړه نو د سوی ګیس پروجیکټونو کې تاسو ته ښکاري چې دوی رکاوټ دی. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې سی ام صاحب دا خبره وکړه دا خبره یوازې د سی ام صاحب نه ده، دا چې څومره زموږ د کې پی منځ د غدي د ایم پی ګاندي چې کوم موږ ته صوبایي حکومت فند نه کوي دا غوښتنه کې پیسې جمع کړې دي باقاعده چک زموږ په نوم باندې او زموږ د حلقې په نوم باندې بیا دا غینه بعد چې دا غي میټیریل ټرانسفارمر دا غي سره د بجلی پولونه کندکټري ساماني سونه میټیریل دا غي چې څنګه ریلیز کیږي دا د هغه حلقې د ایم ان ای یا د ایم پی ای په نوم باندې او دا هغه حلقې یعنی زمال قدر ډاکټر امجد مثلا ایم پی ای پی کې 6 په نوم باندې دا ریلیز کیږي د بالکل غیر قانوني د بالکل غیر آئینی لګیا دی چې دا نوټیفیکیشن کړی دی. حالانکه مونږ خو د ایډوایزر منوم نه ولې چې نان الیکټډ سړی دی په دې سواد کې تر 13-15 کال د خلک عوام چې د جواب ورکوي د په مخ سپېړه ورکوي د 15 ولقونه د ناکام کیږي خو د صرف او صرف د سواد د دشمنی پسې د را پاسېدلې ده او د سواد د ترقۍ دشمن دی، د سواد د غریب عوام دشمن دی. مونږ پیسې جمع کړي دي زمونږ په نوم ریلیز شوی دی په دې رجسټریشنو کې هغه میټیریل پراته دي د نوټیفیکیشن کوي چې دا میټیریل به نه وړي نو مونږ دا وایو چې دا میټیریل چې دا د حکومت پاکستان پیسې دي د صوبایي حکومت پیسې دي او د دې عوام لپاره دا پیسې دي. بل دا میټیریل چې کله د ریلیز کیږي یا د اپروول کیږي د دې باقاعده پی سی 1 جوړیږي چې یاره په ریکورډ کې پلان کې محله دلته به موږ ټرانسفارمر لګو هلته کې به موږ د بجلی دونه پولونه ورکو. نو د دې هغه خو شوکت یوسف زاغو له جواب ورکو دا راته وایي چې ایکسپریس وی یو ډیره عظیمه منصوبه ده کم خلک چې رکاوټونه جوړول غواړي یا تاسو ته پرون کوم اطلاع د احتجاج نو دغه څنګه راته او دا منصوبه د سوات او د دې علاقې لپاره سونه چې څنګه سی ام صاحب ته ما دعوت ورکړو چې راشه زما په حلقه کې راشه دلته کې افتتاح وکړه دلته به ته هیڅ قسم ریزسټنس نه د هغې وجه دا چې زما سره په پی ټی آی کې په تحصیلي ریکورډ کې چې د چا کم خلکو ځمکې په دې کې راغلي نن هغه تقریبا 99% خلک په دې جلسه کې ناسو هغه په دې منصوبه باندې خوشاله دي د هغو ته پته ده چې یاره زموږ په سواد کې اګریکلچر لینډ صرف 7% زموږ سواد چې ډیپینډنسي ده د معیشت د عوامو د عوامو سټینډرډ اپ لایف چوتېدل هغه صرف او صرف په ټوریزم کې دي نو دا د ټوریزم د پاره ډېره اهم منصوبه ده. بایپاس چې دی هغه تاسو د کم د ټریفیک دلته یو ډیر بوج ورسره 2.5 کیلومتره دا بایپاس چې تبلیغي اجتماعات ته هم اکسس دی نو څه غړی چې دا په ټریفیک کې او په ټوریزم کې څونه اضافه وکړي. شل بچا سه زما د دې علاقې د لپاره ډیر اهم دلته کې تاسو ټول ته پته ده چې د ټریفیک ډیر زیات بوج دی په دې ریکورډ باندې چونکې دا ریکورډ چې دی دا ګیټ وے دی د سواد دلته ټوریست راځي تاسو ته پته ده ګینټو په ګینټو باندې دلته خلک ولاړي 3 کال مخکې ما دا منصوبه شروع کړې وه هیڅ چا ماته دا ډیمانډ نه وکړه دا ما په خپل سوچ او فکر باندې چې دلته یو بایپاس پکار دی د وخت روان دی چې حکومت به دا مطالبه بیا زموږ نه کوي خل عوام به زموږ دا مطالبه د حکومت نه کوي. الحمدلله نن بایپاس کمپلیټ شو د سلور سیزونو په دې ډېر زیات اهمیت دی تاسو ته پته ده دلته اجتماعګاه لپاره به د خلکو ځمکه نه ورکوله یا که د ځمکې د 3 ورځو یا د 4 ورځو یا د میاشتې څونه قیمت به جوړېدو یو په زر به د قیمت غوښتو یو هغه پکې کور شو دویم د دې علاقې ځمکې بچ شوې د ریکورډ دریم په دې کې چې د ټریفیک چې کم په روډ باندې جام کېدو هغه ټریفیک جام نه به خلک خلاص شي یو سړی راځي په هغه طرف باندې ډایرکټ وځي او د دې بایپاس زموږ دا منصوبه چې دا به انشاءالله موږ شینګردار ته رسو دا به موږ هلته ذکر رسو چې دا بالکل دا بازار او دا شیزونه ختم شي. ډاکټر صاحب څنګه وګورئ یو طرف ته نن تاسو 15 افتتاحګانې وکړې نو سوالونه زموږ ډیر دي او پروجیکټونه هم عظیم دي دا راته ووایي چې د ملکي دم د انجینرینګ کم کیمپس ته په هغې اهمیت نه خبر کوي او ورسره د ودیانه کم چې تاسو ګیټ ولګو دا به د څنګه تاسو ته پته ده زمونږ د کوله پورې خلکو چې دی د اوسه پورې مونږ سبقونه ټول د 12 نه بعد په یونیورسټیو کې هلته کې تلي وو پېښور یونیورسټۍ ته یا مطلب دا دی څوک لاهور ته څوک اسلام آباد ته خو عموما د 12 نه بعد خلک ځي تاسو ټول ته پته د ټولو خلکو زمونږ په سواد کې په 75 سال کې د ټولو حکومتونو په شریکه یو یونیورسټي جوړه کړې وه نن مونږ الحمدلله زمونږ په دې 4 کال کې 4 یونیورسټیانې مونږ ته روان دي زموږ سره فیډرل ګورنمنټ
صوبایي ګورنمنت دواړه زمونږ وو ولې د فیډرل ګورنمنت سبجیکټ وو نو الحمدلله شپږ یونیورسيټان روان دي یو زمونږ کیمپس روان دی په بریکوټ کې د یو ای ټي بل دلته یو پرایویټ یونیورسيټي روان ده کامسیټ هغه زمونږ سره خبرې فائنل کړي هغه هم ان شاء الله ملک دم تر روان دي نو یونیورسيټي خو تاسو ټول ته پته چې د دې زنن ماشوم د دې بریکوټ نه روان شي په سایکل د زون ان شاء الله پلسمنت کې بده یونیورسيټي ته رسیدل ته خپل سبق ما خمازګر خپل کو تر غلي نو دې هډر لوی اهمیت ته 2.5 ارب روپے د دې پروجیکټ دا غي بلډینګ 25% کمپلیټ ته پریزنټیشن نن دغه کې لګیدل دی تاسو کته شي او ان شاء الله په 2023 کې به دا کیمپس ان شاء الله سٹارټي بابي اودیان تاسو ته پته ده زما یو چایلډ هډ ډریم چې زموږ د سواد چې کلمه اسلام آباد کې سبق وي خلکو به کله به تانه اسلام آباد چا به چکدره د سواد نه شروع کیږي سواد چې چکدرې نه شروع کیږي ما تیر حکومت کې سی ام صاحب ته ویلو پر خټک صاحب ته چیرې موږ ته دلته خپل غونته کې دروازه پکار ده خو دسی دروازه نه چې څنګه په نور ضلعو کې جوړی شوی دي چې پای کې پته نه خو په دروازه خلک نه نوځي ما چې په دې کې کم از کم دا زموږ ټورست پلیس ته موږ سواد چې په ټوریزم باندې ټول ډیپند نو د ټوریزم د پروموشن لپاره د خلکو د فیسیلیټیشن لپاره ټوریست فیسیلیټیشن لپاره ما هغه ته دا یو پی سی 1 جوړ کړو چې یاره په هغه ټایم په 5 کروڑ روپے راتلی نن دغه چې کم کاست هغه د 10 نه 12 کروڑ روپے پورې دغه یوازې بابي اودیانا یا بابي سواد نه جوړیږي دغه سره به ان شاء الله د ټوریست لپاره انفارمیشن سنټر دغه سره به ان شاء الله د ټوریست لپاره چې د فیسیلیټیشن سنټر دغه لپاره ورست ایریا دغه لپاره پارکینګ دغه لپاره په دې کې جمعات یو ټک شاپ نو الحمدلله دا یو یونیک باب جوړیږي ان شاء الله ریکورډ آبادی چې دا غدا وخت څخه کم 2 لک ته ورسیده او دا تحصیل چې ډېر لوی اهمیت لري د دې هسپتال بشمار مسلې وي کم سی ګریډ د هسپتال چې د دې لک سہولیاتونو خبر کوي چې دې کې وسسه فیسیلیټیز څنګه تاسو ته تیر ګورنمنت کې زرالو نو ما اول د دې ریکنسټرکشن لپاره د دې لپاره ما کیس پټ اپ کړو بیا د دې کیس منظور شو تاسو ته نن پته چې دا غي د 25 کروڑ پوری کنسټرکشن جاری دی دا غي نه بعد سی ام صاحب ما سره وعده کړو چې د دې کنسټرکشن 50-60% ورسي دا بزو اپګریډ کما ما بل سی ام صاحب په دوه هفته مخکې لاړم چې سی ام صاحب بس ما د نوټیفیکیشن د اپګریډیشن پکا دی د کیټګری سی نه ډی ته هغه سیکریټری صاحب راوخته ودین 1 اور کې مونږه نوټیفیکیشن وکړو چې دا کوم ایگزیسټینګ بلډینګ د چې کوم جوړیږي په دې کې به ټول فیسیلیټیز تاسو ته پته د کیټګری سی 170 بیډ هسپتالي په دې کې تقریبا 12 چې د هغه پکې سپیشلیست ډاکټرانی دا غي سره 30-40 پکې نور ام بي بي اس ډاکټرانی دغه شان دغه سپورټینګ سټاف دغه نرسینګ سټاف دغه ټیکنیشن سټاف نو ان شاء الله زم چې دا کوم هسپتال دلته جوړیږي دا یوازې د بریکوټ تحصیل لپاره نه د ټول پی کې 6 لپاره ان شاء الله دا ټول خلک به مستفید کیږي دا بلوګرام پوری صاحب د شموزو چې کم د دلته جنکو ډیګری کالج او د بدقسمتۍ نه د الکانو نو دغه سره کم سپورتس کمپلیکس چې د پاغیره تلګوي چې کله به تکمیل تورسي او دغه ځکه مسونه سټوډنټان چې دي هغه به تعلیم زی ورسېږي څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ په ریکورډ تحصیل واحد تحصیل چې دلته ډیګری کالج نو ما چې کله دلته ډیګری کالج منظور کو په تیر ګورنمنت کې نو ما ته دلته کې اول خو زموږ په دې ریکورډ کې بالکل مونږ ته ځمکه نه ملاوي ده حالانکه په سیکشن 4 باندې ځمکه کېږي بیا ما ابوهي پوری پارړې پوری کوشش وکړو خو څنګه چې د ایکسپریس وې مسله دغه شانتي د هر ترقی یافته کار لپاره ځمکې ضرورت دي نو بیا ما په تیر ګورنمنت کې مونږ سیکشن 4 ولګول ته کې او دا خلکو په خواهش مې ولګو چې یاره دا زموږ ځمکه ده او د 40 کانال ځمکه ده باقي کې مونږ ډیګری کالج په 20 کانال باندې سپورتس سټیډیم نو الحمدلله ډیګری کالج باندې هم دریم چت روان دي ډېر په دغه په تیزی باندې او تاسو په دې باندې درې کال په مونږ باندې خلکو کیسونه وکړه چې یاره دا کالج دی نه جوړیږي نو الحمدلله کالج جوړ شو ټیک د بریکوډ نه په 10 یا 10 کیلومتر ډیسټنس باندې د خبرال د منګور چې کوم رشته هغه د دې ځنه ډېر خدای چې په شموزو کې او دا غیسه چې کوم پلی ګراوند جوړیږي هغه 10 کروڑ روپے پروجیکټ اخیرانی کوېسچن درازو د بجلی ناروالو شډینګ نن هم بدرې په لاړه دا د کم زینو میسټیک چې دونه اختیار هغه ساتي چې زموږ فند مطلب دا د غیر کوي غیر قانوني تور کومه عدالت تلاړو د سړي وسهالي نو تاسو ماته چې د اختیار ودا چا سره تاسو ټول ته پته چې په 2018 اگست کې زموږ حکومت راغی دا غینه مخکې بعد 14-15 غنټې لوډ شیډینګ دلته کېدو خو چې کله زموږ حکومت راغی سمدستي بیا روجراله پروژه کې تاسو ټول ته پته ده پر روان کال نه دا درې کال پروژه کې
په پښمنۍ کې لوډ شیډینګ شوی نه لوډ شیډینګ چې دی هغه د روجماتي په ټایم باندې شوی کله چې زموږ د 3 کاله دا نه دي شوي نه داسې لوډ شیډینګ زیات نه زیات زموږ په دې په ریکورډ ګریډ به یا 1 غنټه یا 2 غنټې لوډ شیډینګ نن تاسو ټول ته پته ده چې زموږ حکومت لاړو تاسو زموږ حکومت لاړو ما پرون نه بل د سټیو سره وختو چې ما ته وغه شیډیول سره اجي ما د شیډیول لاغه په ټول ګریډ باندې 1 غنټه لوډ شیډینګ دی نو مو ته خان استا خو بیګا مې 3 غنټې لوډ بجلی تلی دا ما ته ډاکټر صاحب دا غو د اغه نه بندوي چې مخکې به لکه یو فیډر کې فالټ راغی یا بس مسله را نو وی به چې یو فیډر بند کوي اوس چې ټول ګریډ بندوي نو زوم اړین دا چې رورا په دې نوی پاکستان نو واپس تاسو د زوړ پاکستان ته لاړی په دې زوړ پاکستان کې د بجلی دغه حالو چې 14 غنټې به لوډ شیډینګ نن الحمدلله تاسو ته د پی ټی آی په حکومت کې لوډ شیډینګ 0% یا کو تاسو ته باقاعده په سوشل میډیا باندې اس ډی او سه باقاعده وی چې نن مونږه په دې ځای یا فالټ یا په دې ځای باندې مونږ پرمټ اغسته ده او 2 غنټې به بجلی نه باقاعده به تاسو ته ټایمینګ خو خدای چې کله زوړ پاکستان ته مونږ لاړو د زوړ پاکستان دغه حل دی پای کې 12 غنټې 14 غنټې لوډ شیډینګ نن به بیاي نن د صوبایي وزیر هاوسینګ ډاکټر امجد علي طرفه د کم میگا پروجیکټ چې دا غي افتتاحګانی هم وشوي هغه په خپل ویناګانو کې وی چې ایکسپریس وې د سواد د ټوریزم د پاره با یو لوی کردار لوبوي د کیمرامین عزت حسین سره سہیل باچا بری کوټ